تاسو کوای چې په کې پی کې کې کارونه شوي دي نو راشئ د نوښار زاخیلو پارک ته بوټانیکل ګارډن باندې یونیورسټي وه د هغې ال وګورئ تاسو ته به د کې پی کې د حکومت کارکردګي واضح ښکاره شي زه وایم راشئ بار بار راشئ وګورئ چې دوی دعوې کوي موږ دا کړي هغه مو کړي نو د دې حال وګورئ تو خپله د پوره د پاکستان حل دغه شي چې زاخیلو کې یو وړوکې غوندې علاقه را غوسل دی د هغې د پارک د حل دی د اربورو ساتنه نو د نور دغه به سالي نو زه اپوزیشن والته هم حکمران جومات ته ویم چې راشئ او دا وګورئ بیا تاسو په خپل کې کښېنئ او ټاک شو کوئ. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تفهیم شاجي. ازاخیل پارک کې ولاړ یو، کومې ته چې ازاخیل بوټانیکل ګارډن وایي، د جی ټي روډ په غاړه دی، ازاخیلو تاڼې ته مخامخ دی. دا یو ډېر اهم پارک، کروڑونه روپۍ پې لګېدلي، اربونه پې لګېدلي، بلکې تر اوسه پورې 150 کالو نه دا فعال و. بوټي د کجوري بوټي سر ته رسېدلي دي. نن دا حالت دی چې دلته نه اوسپنې لاړې، دلته نه جنګلې لاړې، د دې دیوالونو نه خښتې ځي، د دې ټویلونو نه مشینریانې لاړې، د دې کمرو نه فرنیچرې لاړې، کمپیوټرې لاړې، دلته چې کوم بوټي لګېدلي هغه لاړل. عرض دا چې څه شی د آبادیو هغه لاړ، بلکې د ګاډو هغه پرزیم دلته نه د کباړ په صورت کې لاړې خرڅې شوې. زما د ملک د قومي اساسو دا حل دی، دا د قومي خزانې حل دی. د نوښار په جی ټي روډ باندې دومره لویه اداره، دومره لوی پارک، پېښور یونیورسټۍ سره د دې معاهده شوې ده، ضلعي حکومت ته معاهده کړې وه. دلته کې حکومت نشته، موږ تپوس کوو لکه دومره په غاړه باندې د دې نه دا دومره غلاګانې وشوې، دا چا یوړې؟ د کروڑونو روپو دا اساسي. اوس ترې نه جي دا ګیټونه مخامخ د روډ په غاړه چې په دې کم ګیټونه لګېدلي هغه ګیټونه هم لاړل. ګیر چاپیره په سوونو کناله ته چې کومه جنګله لګېدلې هغه جنګلې هم لاړې. اوسپنه او د هغې تپوس، د هغې اف آی آر به په چا کېږي؟ غلا شوې ده، د ورځې په رڼا کې غلا شوې ده. بیا دې سره خبره کوو دلته کې یو ډېر لوی ریسرچ به کېدو د موسم متعلق، د موسم په بوټو باندې اثرات او موسم ښه کولو دپاره کروڑونه روپیو لګېدې. دلته به په هغې ریسرچ شوی و، هغه ریسرچ لاړو. ذمه داري څوک دي؟ دا خو ادارو له تپوس کول پکار دی. خو بیا هم مونږ وایو دې ټایم کې د دې پېښور یونیورسټۍ او هایر ایجوکیشن پېښور یونیورسټۍ او ضلعي حکومت د دوی ترمنځ کشاله ده. مشران دې راپاسي او مجوزه دلته یو منصوبه ده ټیکنیکل یونیورسټي، نو هغه بوټانیکل ګارډن نه ټیکنیکل یونیورسټي صحیح، خو کم از کم د دې چې نن کوم حالت دی، نشیان راځي دلته کې، جرایم پیشه خلق راځي، ځکه ځنګل دی، تپوس کولو والی نشته، هر طرف ته یو کمره ده، د زناکارۍ اډه ده، د نشیانو دلته کې اډه ده، په لاره تېرېدو والا څوک هم راته وشي، څوک یې تپوس نه کوي. یو ډېره لویه اساسه ده، خو تباه او برباده ده. مونږ دې خپلو مشرانو نه مطالبه کوو چې جي راشئ د دې دا مسله حل کوي. کومه خبره چې د نوښار د خلقو په فایده کې ده هغه وکوئ. هایر ایجوکیشن هم د صوبایي حکومت لاندې دی، ډسټرک هم د صوبایي حکومت لاندې، دواړه دې کښېنئ او دا فیصله دې ختمه کړي. شاجي تاسو زه یو مطالبه کوم جی د اپوزیشن نه او د حکمران جومات نه. تاسو کوای چې په کې پی کې کې کارونه شوي دي نو راشئ د نوښار زاخیلو پارک ته چې کوم بوټانیکل ګارډن باندې یونیورسټي وه د هغې ال وګورئ تاسو ته به د کې پی کې د حکومت کارکردګي واضح ښکاره شي. زه وایم راشئ بار بار راشئ وګورئ چې دوی دعوې کوي موږ دا کړي هغه مو کړي نو د دې حال وګورئ تو خپله د پوره د پاکستان حل دغه شي چې زاخیلو کې یو وړوکې غوندې علاقه را غوسل دی، د هغې د پارک د حل دی، د اربورو ساتنه نو د نور دغه به سالي. نو زه اپوزیشن والته هم ویم، حکمران جومات ته ویم چې راشئ او دا وګورئ بیا تاسو په خپل کې کښېنئ او ټاک شو کوئ چې د دې څه حل دی. ګرانو کتونکو دا ډېره غټه خبره ده، د دې چیلنج دی دا چې دی وایي مونږ کارونه کړي، نو هغه کارونه خو دغه دی مخامخ کاري، ځکه چې ټوان ویجاړ پارک پروت دی، اربونه روپۍ په دې لګېدلې وې د قومي خزانې او تباه او بربادې شوې. خو اوس هم دی سره د دې غل خو دې ونیسي، اوسپنې چا یوړې، خښتې چا یوړې، کمپیوټرې چا یوړې، ایسیګان چا یوړل، فرنیچر چا یوړل، دروازې چا یوړې، بوټي چا یوړل، ګملې چا یوړې،
د دې جي تپوس وکړئ. نو د دې یو جلک به م تاسو څخه وي چې دا ستاسو د پارک حل دی، د دومره غټې ادارې حل دی، نو چې موږ ته څه نه ښکاري نو د هغې به څه حل وي. دومره غټ پارک چې تاسو ته کوم ښکاري او حالت دا چې دلته به زده کړه کېده، دلته به خلق تفریح له راتلل، دلته به خلق ریسرچ له راتلل، پوهان خلق، پروفیسران، ډېر غټ غټ خلق دلته به ریسرچ کېدو دي، کمپیوټر وي، لایبرري وه، دلته به ټویلونه و، رڼاګانې به وي. او نن په دې پارک کې دا تاسو ته مخامخ ښکاري ځناور پکې سري، نااهلي د چا ده؟ د حکومت.